سره نبی کریم راځي چې ورشو چې ګورو د سبالانا نبی کریم سره عمر سے بلان په یو جرګ دله کې د ابن سیاد په طرف نومې صعفو د پلان نومې سیادو نو ویلي د یلعب مع الصبيان لوبې کولې د وړو سره عند اتم بني مغاله د کندراتو د بني مغاله سره د هغوی کورونو سره وقد قارب ابن سیاد الحرمه ابن سیاد بلوغ ته نږدې و بالغ نو فلم يشعر د هغه خیال نو حتی ضرب النبي صلی الله علیه وسلم بيده حضور ولا پشال غدار ورک ابن سیاد ته وایي اتشهد انی رسول الله ته ګوایي کې چې رسول الله ابن سیاد ورته ګوري ورته وایي اشهد انک رسول الامیین ته د عربو پیغمبر یهودو کې یو ډله چې هغه پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر وایي خو د عربو وی زه ګوایي کوم چې ته د عربو پیغمبر امیین عربو ته وایي انفړ قوم وګوره د عرب د اسلام راغی که ابن سیاد حضور ته وایي اتشهد انی رسول الله ته ګوایي کوې چې زه رسول الله فرفضه حضور خوشي کوي خوشه وقال آمنت بالله برسوله حضور وی زما په خدای په رسولانو یقین دی د سره څه بحث نه کیږي نو ابن سیاد ته وایي ما دا ترا ته وینې دا قدرتی کاهنو پیدایشي د غیب خبرې به کولې بعضې کهانت هغه فطري وي خو ګډې وډې خبرې کوي یو پکې رښتیا او یو کم سل پکې درو ابن سیاد وایي یاتیني صادق و کاذب رښتیا خبرم راځي دروغ فقال النبي صلی الله علیه وسلم قل تعالی کمال معامله ده ګډه وړه بیا حضور مبارک ته وایي انی خدمت لك خبيئا ما ته چې راتلم یو پټ شی مې ویلو ما څه ویلو صحابو ته وی زه به دې آیات تپوس ته کوم فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین ابن سیاد وی هو الدخت وی نو دختی دا شیطان ورته صرف لفظ د دخ را رسولو نور پورا آیات نور را رسولو فقال اخصا حضور ورته چخشا اخصا سپیتا خلق وی قال اخصاو فیعا ولا تکلمون اخصا چخشا هلن تعدوا قدرکا صدق پل مرتب قدر ننشو چدو دے ځان ته پیغمبر وې ځان ته داوی او پیس کې نه عمر سے وایي دانی یا رسول الله اضرب عنقه ما پرېږده چې سب ته جدا کړم عمر سے غلطه ہوتا نا نبی کریم میں سیکھے یکن ہوا کدا دجال اکبری فلن تسلط علیه هغه ته نشي واله دغه هغه مرګ د پاره عیسی علیه السلام مقرر وإن لم يكن هو كاغ دجال اکبرنی فلا خیر لك في قتله ده په وجلو کې ستا خیر نشته ځکه اهل ذمه دی او نابالغ دی وقال سالم سمعت ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله بیا یو ځل حضور تل ابی بن کعب الى النخل التي فيها ابن سیاد هغه باغستان ته د خجرو چې کوم کې ابن سیاد اوسېده چې دا دې سوي چې دا خبره وو وهو يختل ان يسمع من ابن سیاد شيئا دا حضور غلی غلی کې د پټ یختلو دې ته چې داونه نه بیزان پناکو غلی غلی ورته چې د څه خبره ووري قبل ان يراه ابن سیاد چې د لازمي لیدل چې دا دې سوي نبی کریم ولید وهو مستجن في خطيفه له د املاس په یو صادر کې فيها رمرمه او ضمره ګونګورا هر ته غوریدل غورید ځان سره نو انت د ابن سیاد مور ولاړه ولره فرات ابن سیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم اباح کې لره د ابن سیاد مور ولاړه وهو يتقي بجذوع النخل اوس حضور ویني چې د خجرو کې غلي غلي ورځي ځان پناه کوي پتنو د خجرو ابن سیاد تمور و یا صاحب یا بعد همگولا وهو اسم ابن سیاد دا ابن سیاد نم ده
هذا محمد دا محمد درغه چې د مور आवाज وره دا ټوب کړي فصار مسیاد ټوب کړي سید الکائنات وی لو طاقت فبینا کپری خوینو خبره به ډیره واضحه شوی حضور پاکدار څخه کول د خلقو د تسلی لپاره چې دوی سودا لاړ شي رمضان که زمرمدا څوک زمزمه وي فرفته او څوک درفده په دې رفته وي او څوک رمرمه وي دا څه بلا دا فرتمو یهودو کې یو هلک پیدا شو او دا ناشنا خبرې به کولې نو صحابو سره فکر شو چې دجال هغه جوړه دا سودا نه ده چې پیغمبر دی واسنه چې دا غد دجالی نو حضور دا غیره تسلی لپاره چې درته وکړه بعض شارحین لیکي چې نبی کریم ته په خپل اشتباه ولا د په حق چې دا دجال اکبر دی کنه دی نو ذکر سیدا چې حضور ته اشتباه نه و دجال دی خو دجال اکبر نو ذکر دا حدیث با کتاب الجهاد کې راشي 309 او 310 چې حضور د الله نو به خطبه ولستله وی د زما په جون دجال نشی راتله او کراغ نو زه مور سره بحث او که پیس نه پیږي نو دا غدا علامه ده چې سترګې بخاراو ته چې سړی ځان ټیکولی نشي نو هغه خدای کې دی شي دا سه عیب پکې خدای پیدا کړی چې ډېر سخت عیب د سترګې د سړي باندې یو روتی بخا خدای کې دی شي اوس یو سوال دی دا براشي په آخر جلد بخاری کې باو من لا ترک النکیر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتا دون غیره دا حضور ترک انکار حجت دلیل لے وی جابر سے بقسم خوڑا چی دا دجال اکبر دے آغا تا چاوی داوالے وی وی ما عمر سے ابلی دلی چی دا حضور مبارک مخیوی چی دجال اکبر دے او حضور و تسندی وی نزد ذکر نو علماء سید الکائنات دا پاول کی پورا وحی نو راغله چې به وحی رااله او علامه خودلش عمر سے باندې ذکر چپ شو چې یو دجال خود دجالانو نو دجالیت کی شک نو او دجال اکبر کی شک او چې دا دجال اکبر دی کنه دی نو به وحی قطیر علی نبی کریم ته چې دا دجال اکبر نه دی او دلیل د مسلم روایت ته تمیم داری نقل کړي تمیم داری د شام نه راځه په دریا بلاره نو باسی زونه اوس پټي او کله ناکله سرګند ما په یو جزیره کې د دریا په میانس کې یو سړی ولید په زنجیرونو تړلې ما نه تاسو کې چې هغه رسته پیغمبر پیدا شوی دی ما ویاو فلان کې او بوزه کې او بشتا ما ویاو پلان کې بنشتا ما ویو نو دې زنجیرونو کې ټوپونه شروع کړ ما دا تاسو باندې مې دا زد دغه پلان کې دجال نو بیا حضور پاک ته وې نبی کریم راغی او د خطبه کې وې روایت د نبی کریم د تمیم دارینا چې دجال اکبر په یو جزیره کې باندې خدای پاک د توفور دا يهوديو یا شیطانو په شکل له انسان کې او سلیمان علیہ السلام تړلو ما غد دجال چې دی په جزیره کې باندې او شیطان دې په صورت د انسان کې عام خلق نه خدای پټ کړی تمیم داری ته او ابن سیاد تیو دجال او خود دجال اکبر نو دا فلنراش یو دل یو صحابی ورسا روانو حجله ناغبت یرید کرکا بیکولا دی پی پیش وی دا گورا ما تخلق دجال وی زد دجال خو بکافری زخو مسلمان او دجال حرم تتلیشی مکی تا دا زد حج تا روان
ودا سے خبر راته وکړي چې زما شک ختم شو. په آخر کې راته وایي ما ته معلوم دی چې دجال څوک دی او کوم ځای دی. ما هغه شک راله بیا مضبوط نو څوک وایي مړ شوی دی ښخ شوی دی او څوک وایي غایب شوی دی روغ شوی دی. خو دجال اکبر نه دی. یو دجال ځکه حضور وایي زمانه پس به تر قیامته پورې 30 دجالان نازي. هر یو به دعوه د نبوت کوي چې زه پیغمبر. نو دجال دی خو دجال اکبر نه دی. او په ابتدا کې لا وحی نه راغلی لکه د هجرت په موقع کې چې نبی کریم وایي ما ته دارالهجرت وښودلی شو چې د 2 کاڼیزو ځمکه منځ کې دی او د خجرونې دی. ما وی جوړه یمامه ده. خو بیا وروسته وحی راغله چې هغه مدینه منوره ده. ځکه د یمامې وضع هم داسې ده چې 2 طرفو ته کاڼیزه کې ځمکې دي او منځ کې د خجرو باغونه دي. نو کله وحی بالوصف راغلی نو وصف په امر کلي دی په ډېرو باندې حملېدی شي او کله بیا وصف وحی بالتعین راشي چې دا داسې دی. نو په ابتدا کې د دجالیت اکبر په باره کې قطعي وحی نه راغلی. نو صحابه هم په اشتباه کې نو نبی کریم د هغې د اشتباه د دفع کولو دپاره بیا وروستو قطعي وحی راغلی. دا ته ځکه چې ممدودي صاحب لیکلی دی چې نبی کریم ته دجال په باره کې شک و. هغه دجال اکبر نه مني او وایي کوئی دجال آئے گا یو دجال به راشي. نه دجال اکبر یو شخص معین دی او د هغه په احادیثو کې ذکر راغلی دی. ابا د مهدي صاحب د ظهور نه پس څرګندېږي او حضرت عیسی علیه السلام به د هغه د قتل لپاره خدای رالیږي به یې وژني او لد یو ځای دی په اسرائیلو کې هلته کې به یې وژني. مکې او مدینې ته نشي راننوتی. دلته به خدای ملایکې مقرر کړي. دنیا کې به 40 ورځې تېروي خو یو ورځ به د کال مرئ یو ورځ به د میاشتې مرئ یو ورځ به د هفتې مرئ باقي ورځې به د عام ورځو په شان دي. ما د استاد صاحب نه اورېدلي چې ده د قتل لپاره عیسی علیه السلام ولې مقرر دی. نو خدای پاک ښه پوهېږي. خو داسې مې ته اورېدلی دی چې عیسی علیه السلام پیدا شو نو یهودیانو هغه ته دجال وی. نو دا هغه دجال اکبر. ځکه هر پیغمبر قوم د دجال نه یرولی دی چې دجال به راځي. د نوح علیه السلام نه تر زموږ ښکلې پیغمبره پورې هر پیغمبر قوم ته ویلي چې دجال به راځي. خو حضور وایي هغه زما په امت کې راځي په آخر کې. نو چې یهودیانو عیسی علیه السلام ولید او د هغه نه اشنا معجزې ولیدې نو حکم یې پرې د دجالیت وکړ. او چې دجال راشي نو هغه پسې به روان شي. هلته به خدای وایي نو خدای ورته ښایي چې کوم ذات ته تاسو دجال وایئ هغه د خدای نیازبین پیغمبر دی. هغه به راځي هغه سړی به وژني چې هغه دی دجال او تاسو خدای کړی. نو د خدای عجیبه رازونه دی چې علاج به ضد کوي. نو د دوی هغه دجال چې دی دجال او خدای ورته وایي هغه خدای په هغه سړي مړ کړي چې هغه دی دجال نه خو دوی به ورته دجال وي او خدای به ورته وښایي چې دجال خو دغه دی. دا یو خبره مې د استاد نه اورېدله. دویمه دا ده چې دجال شکل یې د انسان دی او حقیقت یې د شیطان پیری دی. شیطان په شکل د انسان کې. نو خدای پاک د مرګ د هغه دپاره داسې شخص مقرر کړ چې شکل یې د انسان دی او حقیقت کې ملایکه ده. ملکیت دی پکې لکه دجال کې چې شیطانیت. څنګه ملکیت؟ عیسی علیه السلام د څه نه پیدا دی؟
مور مریم بی بی دا او د چوف د جبریل علیہ السلام نه پیدا فنفخنا فيه من روحنا او فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا دا غدene چوف کړي چې چوف کړه حوارانا او د مریم بی بی رحم تورسه او دا غینه دا غی علوق شو حملو شو نو جبریل علیہ السلام په منزله د پلار نه مارتوی په منزله د پلار او مریم مور ده نو دکی ملکیت د دې وجه نه د عیسی علیہ السلام شکل به بدلیده لکه ملائکه چې په مختلفو څیرو کې ښکاري کا د یهودیانو باندې ځکه اشتباه راغله چې شکل یې بدل شو نه پیژن نو د عیسی علیہ السلام ملک ته په اعتبار د یو جهت او بشر د په اعتبار د بل جهت او دجال چې د شیطان د په اعتبار د یو جهت او انسان د په اعتبار د بل جهت نو خدای پاک هغه شخص چې هغه شیطان او انسان دی دا هغه کس په لاس وجل غواړي چې هغه ملائکه ده او انسان د دې وجه نه دجال چې اوري چې عیسی علیہ السلام را کوش ځکه دجال به اسرائیل کې او د اسرائیل حکومت په د یهودیان لوګ دار اوس دغه ایرپورټ دی نو عیسی علیہ السلام په دمشق په جامع مسجد را کوش نو چې خبر شي نا خبرو تختیدو کوشش کوي او دې فاوله جنگ تیاری کی مهدی سے برتوی ته قیادت کوي نه زده یو کس قتل دفاع ته جهاد کا نو چې خبر شي داسې به ویل کېږي لکه مالګه چې په اوبو کې ویل کېږي نو لوت کې به یې وچ په نیزه به یې ووایي تختی به ما د استاد صاحب نه اورېدلی چې یو مسلمان اهل سنت د قادیاني سره بحث قادیانان عیسی علیہ السلام مړ مني نو تا سره چې به بحث شروع کی ضرب د عیسی علیہ السلام خبرو کی چې مړ دې کې جم دی ته به ورته وې د هغه د مرګ او ژوند سره ستاسو تعلق ته ته د خپل د غلام احمد قادیاني پیغمبري ثابته کا ضرب بل موضوع شروع او د هغې مقصد دا دی چې مرګ یې درته ثابت کی کنه او په حدیثو کې خدا راغلی دی چې هغه به بیا راځي نو هغه وایي مراد هغه ته نه دی مثل مسیح موعود نو د خپل غلام احمد قادیانی ته مسیح موعود وایي هغه عیسی چې د هغه په باره کې زیر راغلی چې راځي وه هغې نه مراد دی وه مسیح موعود غلام احمد ته دی خود عیسی ته نه دی مراد شبیه عیسی ته مراد دی وی زه د هغه په شان ته نو ځان ته مسیح موعود نا مسلمان ورته وایي وی زه ورته د کافیې نه ثابته کړم چې عیسی علیه السلام برتلی وی څنګه وی ګوره د کافیې سر کې دی الکلمة لفظ عیسی علیه السلام یو کلمه ده کلمة الله القاها الى مریم وروح منه ګوره کلمه ده کنه او لفظا ملفوظا دی د پوک د ابراهیم د جبریل نه پیدا دی او وضع له معنی مفرد د نوم د یو حقیقت د یو ذات وهي اسم د سم نه مشتق سم بلنده ته وي دا کلمه په اخر کې برخې دي ځکه وهي اسم عیسی علیہ السلام کلمه چې پیدا دي د پوک د جبرئیل علیہ السلام نه انم د یو حقیقت ته او دی په اخر کې خيجي برا بچب شو غلام احمد فبهت الذي كفر
دے مناظروں کی حاضر جوابی پکارے دے کہ حقائق کمی اور چالاکی زیادہ ہے. نو غلام احمد قادیانی اغم مرگر جار کا پڑھ نو اشتباه نوا اول کی لا وحی قطی نو راغلے چه وحی قطی رانا بے امت تاوی چه زما پا جن دجال نشراتے کراغ زب حجیز یم زب ورتستاس و طرف باس کم او حضور مبارک چه عمر صاحب تاوی شان و شاہ صاحب دارانا چه دا اول لم اشتباه نوا خدا پیغمبر دا کاری چه بعد خبر یقینی وی آپ صورت دا شک کے پیش گئی آگئی کے رازو نئی لكن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن لك نبي كريم يكن في أمتي محدث من الله فهو عمر خدي أو خدي وي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين كذا خدي أولاد بي نزبع أول عبادتكم نداخل يخيني خبر هذا خدي أولاد نفاقته ومخاصموں مناظروں کی کله یو یقینی کلام په دې طریقه پیش کی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدين او یو کس دا بل لکته چې ما ته وي یو لکو د حضور خدمت ته کو نو نا جوړ شو نبی کریم ته پوسله ورغی ورته بچی اسلام راوړه هغه پلان تو کتل پلان ورته دا خلک ورا چې خدای پاک دخلی دا پلان نے دا لفظ کر آتی ابو القاسم ایمان رو حضور خوشحال شو الحمدللہ الذي انقذه من النار نور نقد اخلاص نو عرض دا اسلام معشم تکی دیشی او دین معلومی چی اسلام دا معشم قبول لی چی ممیز دے کہ نوی قبول نو عرض ورطوالے کی دا بیخو بے فیدی خبر شو ویا لکا پار معشوم چې مرشي اگر چې د زنا نه پیدا ځکه چې د پیدا د په فطرت اسلام خو چې د مسلمانانو په ملک ځکه په پلا به یا د اسلام دعوه کوي یا پلا ځکه اصلو به زنا نه کوله منځ به کوله کم از کم د اسلام په وطن کې مسلمانان اگر چې مور غیر اسلام چې आवाज کی جمدی پیدا شي او جنازه نه کیږي په اچا چې جمدی نه پیدا आवाज کنایه د جون نه لاس خودي سترګي او خودي आवाजو کی او جاړي چې علامه د حیات پکې موجوده شي کنه او به مرش جنازه به کیږي او کیس قسم علامه د جون پکې نو موجوده شوی نو هغه جنازه نه ځکه هغه تصدیقت وای او ورزيدلې بچي ما وی دا ابو هريره بدا بیان کو چې هر معشوم په فطرت پیدا کیږي مور پلار یهودی کوي یا نصرانی کوي یا مجوسی کوي لکه د ساروی نه چې بچي پیدا کیږي ساروی روغ جوړ هل تحسون فيها من جدع ای کی بچي وینه بچي کوي خو مور دغه مالکان دا ابو هريره دوی فطرت الله التي فطر الناس دا ګوره حدیث دا ابو هريره او د زوری په منځ کې منقطع دی او دوباره په بل سند نقل مثلا عبدان قال عبد الله ان ابا هريره قال سيد الكائنات فرمایلی دی ما من مولود الا يولد على الفطره هر معشوم پیدا کیږي په فطرت فابواه يحودانه مور پلاری رستو یهودی کوي یا نصرانی کوي یا مجوسی کوي کما تنتج البهیمت بهیمتا جمعا لکه چې روڑی ساروی بچی رو جوڑ لرا هل تحسون فيها من جدا ایک تاسو بچی لیدلے دا دا خرنا یا دا اسنا یا دا سپینا دا غوگونا چی پریکی دا رست مالکان پریکی ابو هريره بوئے وی فطرت اللہ اللتی دا یوشتمی پارے آیات تابع اسی گئے دا غی فطرت چی خدای پاک پی مخلوق پیدا کردے لا تبدیل لخلق اللہ دا خدای دا خلق تبدیل نشتا
ذالک الدین القیم دا غنیق دین دے. دا حدیث مخی تیر شو فضا کہ مغازیو کی مارتوی دا بدل راشی جنائزو کی بے پی باعث کو. دا گران حدیث تے خواہ دیتا حدیث دا فطرت وی او کل پا پرچک مرادی ملابادران نو چی خیالی می خیال کرنوس حدیث کے رالل چی ہر معشوم پا فطرت پیدا کی گئی نو فطرت وہی ستا فطرت لغوی معنی دا خلقت پیدائش خودلت دا فطرت سمانا ہر معشوم پا فطرت پیدا کی سمانا کہ لغوی معنی لے ہر معشوم پا پیدائش پیدا کی گن دیکھو سمانا نشتا. ندی فطرت دا معنو پا بیرا کی دری شرحی دی. اول دا چی دا مراد دا فطرت نا اسلام دی. نو ہر معشوم پا اسلام باندې پیدا کیگی فطرتا تکوینا خلقت یعنی ہر معشوم مسلمان پیدا کیگی. نو دلتا مانا دا فطرت اسلام دا اور دو قرینی دی پر حدیث شریف کی. اول داوی چی ورپسی نبی کریم وی مور پلاری یہودی کئی نصرانی کئی مجوسی کئی دا سنوی چی مور پلاری مسلمانی ذکر مخکنا پہ اسلام پیدا رہے ناغی کی جعل دا جعل تاجت نشتا او یہودی کئی او نصرانی کئی او مجوسی کئی مور پلار یسلمانی ہی نوی چی مور پلاری مسلمانی دیکھا پیدا پا اسلام نے مسلمانوں لو تیجت پاتے نشو کہ یہودی کی گی نصرانی کی گی مجوسی کی گی نو مور پلا رہے کے دا اولا قرینہ رہا. نو ذکر دا نور دینو نشتا و دا اسلام نشتا ذکر دا اسلام گرزولو تیجت نشتا پیدا پا اسلام دا یو قرینہ. بے مدار چی پا آخر کے ابی حریرہ وی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم دا فطرت دین قیم نم دے. قیم مانا مستقیم آغا دین چی نیغ رسیدل دے خلیت نو چی دے فطرت دین قیم وی معلوم دا ست دا فطرت نا اسلام مراد دے دا کتی تا دین ویلے شو او دین اسلام یو شی دے دا دو قرینی شو. خو پا دی او مسئلہ بنا کی گی بیا او غرست اختلافی دا ادا چی معشومان دا کافرانو وارا دی بارا کے خلاف تے شوافی وی بی با جنت تا دی آمنگا توقف کو دا برست راشی نو کدا فطرت نمراد دین اسلام دے بے خو توقف تا اجت نو دکا معشوم مسلمان دے خنیق بزی جنت لا دا شوافی و مسلک صحیح دے. بیت علکہ دا یو نفر دو دے دوینم پاکی ودو سیری نو بے اختلاف پالے کوئے احناف شیخانو اور معشومان بزی جانت تا ذکر پہ اسلام پیدا رہے اگر جمور پلارے کافر بے مدہ چی بے خضر علیہ السلام اگر معشوم سنگا وجہ اور پا فطرت اسلام دے
نابالغ او معصوم فوجد غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. یو معصوم لم يبلغ الحنس بلوغ تنور رسیدلے زمانے دا گناہ تو تعمل کر نو دا خضر علیہ السلام معصومی سنگا وجہ نو دا اول معنی دا فطرت اسلام دا خپدغ ادبا قرنی ادبا حدیث رانا خود غضب اعتراض پی واردی اول خدا چه معشومان با بیزی جنت لا بے توقف پا کی سنگ که امام ابو حنیفہ سلور و مسلو کی توقف کرده دا سلویختو تا تپوس شوه نو سلورو کی جواب نده کرده خدای پاخف کی من قال لا ادری لما لم يدره فقد اقتدى في الفقه بالنعمان في الدهر والخنثى كذاك جوابه ودخول اطفال ووقت ختان. دهر تی چاہتا پوز کسری قسم فرشت بیو دهر دا سر خبر نکم امرات تینا سمر زمانہ دا ولا ادری دا خنثى مشکل دا بعضو مسائل تی تپوز شو ولا ادری دا معشومان و جنت تا داخل دو تپوز شو ولا ادری دا معشوم دا سنتی تپوز شو کم وقت سنت پکار دے ولا ادری دا ہر مسئلے با جواب نہ کرے بعض کے ما تا پتہ نہ لگے سنشمیل الوی عالمان اشتاغینا تپوس چکم مولا دا ہر مسئلے جواب کئی دے اول علامہ دا جہل لا دکے حادا پر طول علوم خدا خدای صفت دے نو مولا باتر شل مسئلے در تیاد نمی پبری تولا سرکا گئی دارم بے معنی دا فطرت شا بقرینی خوشتا پر حدیث کے خود اشکال دی پکی دیم معنی دا فطرت اگا استعداد قریبہ دا اسلام دے اسلام بالفعل نہ دے استعداد یعنی پتا سی صلاحیت خدای پیدا کر دے لو قلی و تبہو کدی خپل اختیار تا پری خودی شدی بے اسلام قبول کی لکہ یو معشوم دا سدنے غدرو مخامخ لار دا نو کدی چاوانڑو دیخوا دیخوا اور روان شنو دے بنیخ پا دی لار روانی نمراد دا فطرتنا استعداد قریبہ دا اسلام دے متحیئہ لقبول الاسلام ناغذکر ند ذکر شیع سلیمانی ہی چداغی جعل تاجت نشتا پدا سے فطرت خدای پیدا کردے چدے و پخپل اسلام قبلے خو مسلمان بالفعل نرے پہ استعداد دے اسلام پیدا دے ختم شو اما شمان ذکر توقف کو چی دخول دا جنت پہ اسلام بالفعل بنا دے نہ پہ استعداد اور خضر علیہ السلام چی معشوم مجلد مسلمان بالفعل نہ دے اوز دا ازبا قرینی چی دلتا دی موی دا رنبے قرینی مطلب دا چی دا جعل دا اسلام تاجت نشتا یہودیت و نصرانیت ہو پا جعل نا دی ذکا آغا خلاف فطرت امور دی او اسلام کی جعل تا محتاجا نا دی پخپل بروانی خوک چاوان رو لکا اور چی تقادا دا حیز فوقانی کئی نو اور چی قبل طبیعت تپرید آبزی یا او با تقاضا دا برودت کئی او بچ پرید خپل طبیعت تی یخیگی گرمیگی با پاور او اور باڑیگی دا بلچا پنا اور تک غگنکے برد او بو تک غگنکے ہم یخی بای
اوس دا سوال دی چې آخر کې ورته ذلک الدین القیم ویلی شوی دی نو وایي دا د نهایت قرب د وجې نه په اطلاق مبالغه راغلی دی د استعداد مهیئه د اسلام دومره قریب د اسلام ته چې اطلاق په د اسلام کیږي دا د شان و شاه صاحب رایره او هغه دا تعبیر په شعرونو کې کړی دی او ای ولاد الولید علی فطرة كتکریر لفظ بلا فائدہ فابدو قیودا وابدیته راہو عن الخیر او زائدہ کجرت تکسر من صدمت وإلا فتبقى متى زاہدہ واما الشقی على فطرة وكان الشقاء له في العائلة شقی پا فطرت سلیمہ پیدا رہے دا شقاوت پکی رستوران دا سیرون فیض الباری کم لکنے شوئے دا دو معنی شوئے چه مراد دا فطرتنا استعداد قریبا دا اسلام تے مراد دے نہ اسلام دریم معنی ادا چې مراد د فطرت معاهده ازلی ده چې ارواح د خدای سره کړې ده اخرجهم من ظهورهم قال څنګه الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين خدای د ارواح د ملا د آدم علیه السلام نه روح کړ او ټول ته وایي زه ستاسو خدای مکنیم وي هلکه دا سړی خوده دی سپینه ټوپۍ والا ستاسو لکه موده کېږه نو درېیمه معنا هغه معاهده ازلي ده چې په دغه کې شوې ده عالم ارواح کې نو کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم په هغه معاهده ازلي پیدا دی ور ډیر اولیاء د خدای دی چې هغوی ویلي ما ته معاهده یاده ده که تاسو یې مونږ ته یاده نه ده نو د یو خبر اقرار دپاره یاد ضروري نه دی تا په یو کاغذ دستخط کړي یو ځل او ګوان هم وي نو ټول عدالتونه ته وایي تا پې نیسي تا دستخط کړی دی ګوان شته که ته وایې ما ته یاده نه ده نه دي یاده خدای معاهده لیکلې ده او ملایکې پې ګوانې کړي دي او پیغمبرانو پې ګوان دي نو که تا ته یادې که یاده نه ته پکې نیولې تا د خدای مخکې اقرار کړی دی هلکه دا سړی موده دی او ملایکو پې ګوان دي یا خدای دا ولې وده دی داسې بختور شپې ورځې دي بختور دي خو بختور شپې ورځې د امامانو په اصطلاح کې څه ته وایي تاسو هر څه ختم کړه ځناور چې پام کوئ جمعې په شپه خیرات مه کوئ چې د اذان تلبیه موحد وایي هلکه دا توحید په خیرات کې نه دی وی کوئ څوک مه نه کوئ ورته په بله شپه هم کوئ استاسو مطلب هم پوره کېږي او خیراتونه هم خلک نه منع کوي چې تاسو ورته خیرات کفر کوي نو هغوی به څوک یاسم نه کوي وی اسقاطونه کوئ خو په طریقه کوئ رستو راغونه شئ مشوره وکړئ چې څه چل ورسره وکړو نو ثواب به مو شي او په ښه طریقه به ورسي داسې مه وایئ چې اسقاط داسې ده نه وی داسې وکړئ ښکلې طریقه وکړئ په خوږه په نصیحت نو مقصد به مه دا شي او خیرات نه به یې منع نه کړي تاسو ورپسې لرګي راوړئ نو مراد د فطرت نه هغه معاهده ازلي ده خو په هغې احکام د اسلام نه دي بنا د دخول د جنت ځکه په هغه اسلام بنا دي چې هغه اسلام اختیاري وي او هغه غیر اختیاري خبره وي په دنیا کې چې اسلام راوړي د عقل او د شعور نه پس نو د اسلام قبول له
او هغه اسلام تکوینی باندې احکام نه دی بنا په تکوینی امور باندې خدای څه حکم نه بنا کوي یو سړی مخ سپین دی یا تور دی دی باندې جنت او دوزخ نه دی بنا سړی قامت وګد دی یا لور دی ځکه دا د اختیار نه بار دی په لاس باندې جنت نه دی بنا لاس په حرکت بنا دی حرکت استا اختیاری دی چې ته په سړی به او که قرآن شریف پینی سي او په لاس په پنځو ګوتو باندې خدای عذاب نه درکوي په خلقي او فطري څیزونو باندې خدای عذاب او ثواب نه دی بنا کړی په امور اختیاریو باندې بنا کړی دی ناغه اسلام چې د عقل او د شعور او د اختیار او د پیغمبرانو د راتلو نه پسې دخول د جنت په هغې بنا دی خدای وی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان دا امانت بار د عبادات اختیاریو ته وای چې د شعور او د عقل پرانا کې نو دا غرونو د دې برداشت نشي کولای ځکه غرونو کې عقل نشته اختیار نشته او اسمان خدای انسان کې عقل او اختیار پیدا کړی میں حضرت انسان میں ذبح کو انه کان ظلوما جهولا ظلم او جهالت ماده د پکې نو د لپاره پیغمبران د علی ګلو ته ضرورت حافظ شیرازی وی وی بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نے کو گفتی جواب تلخ میں زیبت لبیل علی شکر خارا خدا استعبار نوچت کرو تماتا ظلوما جهولا وی ما بدکارو کا وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا اسمانونو ازمکو یو بار نشو چتولی و ما اوچت کرن ام بے ما تا ظلوما جهولا وی بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میزے بات لبیل علی شک بے پاکی رست فکر وخی ولی دلتا پا پرچا کی یو سوال لازی چه اسنم پیکم وفاق پا پرچو کی اغدارا چه دا اول دا حدیث معارض دا آخر دا حدیث سر او گوره ورطلق پدوان استرو اول کی وی فابواه یحویدانه دی پا فطرت پیدا رہے مور پلار یہودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی او آخر کے خدای وی دا فطرت لا تبدیر لخلق اللہ دا خدای فطرت سک بدلولی نشی آخر کی وی دا خدای فطرت سک بدلولی نشی او مخ کی وی مور پلار یہودی کئی اول کی وی فطرت بدل کی مور پلار او آخر کی وی دا خدای فطرت سک بدلولی نشی آخر دا حدیث معارض دے دا اول سارا سوال بان پیش دا پا وفاق کی چرازیم دا قرازی شرط معلومی بیو نوائی چی مونتا نو مارو نو دا دی جواب دا دے چی دا لا تبدیل نفی دا معنی دا نحی دا لا تبدیل لخلق اللہ معنی دا ندا چی دا خدای خلق تو تبدولو لشی بلکہ دا تا توی لا تبدلو خلق اللہ دا خدای خلق و فطرت مبدلوے دا خطائید تی دا رنبے جملے اگی اگا فطرت بدل کی پا یہودیت نصرانیت پا مجوسیت تا تخدیوی لا تبدیر لخلق اللہ یعنی لا تبدلو خلق اللہ دا خدای فطرت مبدلوے نو دلتا نفی پا مانا دا نفی ندا دلتا نفی پا مانا دا نحی دا مکہ ہے وقت امرانا شکر اباب نے دا خر المشرق عند الموت لا الہ الا اللہ کہ مشرق دا مرگ وقت لا الہ الا اللہ ہوئے پچھ حالت دا نزی تنیر سے دلخا چھ مشاہدہ دا عذاب کی اور غریت ورسی بے ایمان نہ قبلی اور چھ سختی پی فلا مشاہدہ دا عذابی نہیں کرے ایمان قبلی گی لکہ ابو طالب پا حالت دا کفر کیوں اور سختو اور نبی کریم مرتا عرض دا کلمیوں کو آغوی زد اپلان نکا پا طریقے او کلمیوں نویس دا تیر شوی دیکھا معلومہ داشتا چی دا نظر اس فرعون چی دے آخر کی کلمہ دا ایمان ویلے ہو حتی اذا درکہ الغرق
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وانا من المسلمين. علماء دې دغه وخت حالت د غرغرې ته رسېدلو او ظهور د عذاب ولید نه هغه وخت کې نه قبلې. خو به سوال دا چې جبرئیل علیه السلام ولا خټې خولې کې ولې منډلې چې دې نور څه نه وای. جبرئیل علیه السلام خټه راواش د خولې کې ولا واچ. وی جبرئیل علیہ السلام د دینه یریده چې د خدای رحمت ډیر لوی دی. اسنه چې دی وخت کې ایمان قبول نو د غضب په الله د وجه نه او د بغض په الله د وجه نه خپل کې ولا خټه ومنډل. اوس یو سوال دی چې قوم یونس ولې د ایمان قبول چې هغه علامه د عذاب ولې د ایمان نه وړو او خدای ته عذاب لرک وی غیبان عذاب بالفعل نور آغلی علامی ولیدلی ایمان قبول شو دکا خدای قوم یونس مستثى الا قوم یونس لما آمنوا کشفناهم العذاب او فرعون على عذاب پر آغی لبچ کی دوست صورت اینو ند کلمه ویلا جبریل علیہ السلام ولخلق خطیو مندلی چه بغض پر اللہ راشی تده یو کافر په کفر مړکېدو باندې که خوشحالیو کې نو خیر دی خو په دې وجه پیو کې چې دی ظالم ډېر ظلم کړو پرېږده چې کافر مړ شي چې د خدای عذاب وویني. دا به نه وی چې امریکې ته خدای هدایت وکړي. زه یم د امریکې صدر دی خدای په دوزخ کې مردار کړي سره د یهودیانو. نو کافر سره چې ظلم یې زیاتي نو خیره ورته کولی شوی خدای په کفر یې مړ کړي چې ستا عذاب وویني. دلیل یې سره دلیل یې د موسی علیه السلام خیری دی چې فرعون ته کوي. موسی علیه السلام 11 پاره کې ذکر دی وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. زړونه ولا سخت شي ایمان ته ونړي. خدای وایي قال قد اجيبت دعوتكما ستاسو دواړو دعا ما قبول کړه فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. نو جبرئیل علیہ السلام هم دا کار وکړو چې خوله کې ولا خټه ومنډله چې زیات څه ونه وایي ځکه د خدای رحمت خو عجیبه دی. خدای خو د چا د قواعدو تابع نه دی. چې یاد لري موسی علیه چې یو کافر یې خیرې ورته کوه چې خدای ته ویسو دی چې مسلمانان د ده د تکلیف نه خلاص شي. بعضې تبلیغیان وایي چې امریکا کې کافر مړ شي خدای به زموږ نه تپوس کوي. دا درته چا وي؟ خدای ویلي دی، رسول ویلي دی، علماء د دین ویلي دی. که د ځان نه خبرې کوي خدای دې مردار کړي. دعوت رسېدلی دی اوس خدای دې مردار کړي چې مونږ ته خلاص شو. موسی علیہ السلام وی خدای زړونه سخت کړي چې ایمان نه ونړي چې ستا عذاب وویني. د جبرئیل علیہ السلام ورته دا کار نو دې ته بغض فی الله وایي. حب فی الله و بغض فی الله دا د ایمان بو درري. خدای د صحابه په صفت کې وایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اشداء علی الکفار معنا څه؟ ته ورته ځان نه کې نه شرمنته وباسه په یاد لري. بعض صوفیانو د فرعون د قصې نه دا ویلي ده چې فرعون ایمان نه وړی. ابن عربي دا وایي. حافظ جلال الدین سیوطي د هغه په تایید کې یو رساله لیکلې وه. د ملا علي قاري صاحب پرې رد ولیکلی نه فر العاد من ایمان فرعون.
فنست قرآن خان ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. خدای خو آل فرعون یاد کړی دی، فرعون نه یاد کړی. آل فرعون کنایه د ټول قوم نه. الله شیرانی سے بھائی ابن عربی دا نه دی ویلی، دا ورپس چا درو ویلی، خو لیکلی دی بعض صوفیان. فرعون ته مسلمان وای، الګا غریبی بوردار کی دا دل خیرات مولا دل ها باب الجرید علی الخبر. په خبر لخته کې خودل څنګه دي؟ حضور مبارک خو په دو خبرونو باندې چې من کتاب الطهارت کې سوزل وې دو لخت یې خې دي کنه، او دوی شی چې د دوی نه تخفیف د عذاب راشي. عام علما وی دا خاص په نبی کریم پورې، او دا هغه د شفاعت اثر دی، دې د عموم قائل دی. نو دې خبر باندې شنه لخته کې خودل روا دي. ځکه واوصى بريدة الاسلمي يجعل في قبره جريدا. بريدة ابن حسيب اسلمي صحابي دے مبارک دو وصیت کړو زما په خبر کې دو لخت کې ده خصوصیت ختم شو کنه چې او صحابي رست عمل کوي. امام بخاری ذکر ورته ما چې عام عمل د صحابه په دین نه راغلی، یو صحابي مبارک کړي نو بدعت ورته نشو ویلې، ځکه یو صحابي او عملو کې نه بدعت نه او عمل متوارث د امت دانه ده، صحابه او عامونه کړي. نو که چا یو عالم وکړو چې په حدیث پیدا نو خیر ده. زما د استاد او فاتکې ده ما سره په خبر کې دوه د قجور لخت کې ده، اما خپل مور سره خې ده دوه د قجور لخت مې اورې خو چاته مې وینا او خبر کې مور سره کې ته ځکه چې اوصى بريدة بن الحسيب الاسلمي ان يوضع في قبره جريدا. بريدة بن حسيب الاسلمي وي زما خبر کې دوه لخت کې ده. نو حدیث په خصوصیت حمل نکړي. اسنه خلقو ته دامونه کنه به دغه چې عام عمل نه دراغله پته. په امام بخاری د دې قائل دی. ورابن عمر دا نور احکام بیانې ده. ابن عمر ولید فستاتنا على قبر عبد الرحمن، یو خیمه شاله ګولې و په قبر د عبد الرحمن. نو غلام ته وی انت یا غلام لا شرا خیمه لرکا، انما يذله عمله، عمل په سورې کې د خیمو سورې تساجد. دا یاد لره که خیمه چا په قبر جوړه کړې و یا شډ یا ګمبد کله خبر د پاره جوړه کړې و نو دا بدعت، ځکه خبر سوري تساجد. او که د زائرینو په نیت جوړه کړو چې خلک زیارت لراځي چې دعا کوي مثلا یې زیارت کوي دا غي د سوري د پاره نو به جایز ده. نو دا خیم ځکه یو مقصد شو، لکه دیوی سړی بلې یو خبر لرواني په لار دیوی بلی کړي چې زائرین که د شپې راځي چې هغه ته تکلیف ني نو خیر ده. او که دا خبر د تعظیم د پاره کړي چې خبر ته څه فائدہ ده یا په خبرې لګین دا بدعت ده. دا مې تاسو ته وې ځکه دا چې پوهه عوامو ته دغه اجازه مکه ځکه هغه په دین پیږي په خبر سره جوړې ګمبد په خبر شیر سره جوړې دا خانان چې جوړ کی مالکه دا خبر له سکر دی بال بچول نه دي نو پردي ته دې کار دی د بولا عبادت ما خدای ته پرې نو خیمه په عبدالرحمن ابن ابي بکر په خبر چا جوړه کړو خیمه. نو عبد الله ابن عمر غلام ته دولر کټي ځکه هغه جوړه کړو دا خبر ده فار ورته انما يذله عمله او په خپل عمل سورې کوي د خیمو سورې هغه ته فائدہ نه کوي. خارجة ابن زيد اوس دا خبر نه ټوپ وال څنګه دي دا متعلقات وي. خارجة ابن زيد یو تابعی دی او فقيه دی. وی ما ته یاد دي زون زلمی الکانو په زمانه عثمان صاحب کې وان اشدنا وصفه الذي يصب قبر عثمان المزون ټوپونه وای کنه د جهاد یو مشفه وی مونږ کې به مضبوطه غسلو چې د حضرت عثمان ابن مزعون د خبر نه به ټوپ والش پتلون ټوپ خاصانه خو په وګدو ګران نو شي چې د وګدو هغه یاد
نو دین معلومی که سړی د خبر نه ټوب کې نو دا جایزه ده. حتی وقال عثمان بن حکیم اخذ بیدی خارجتو، عثمان بن حکیم وی خارجه فقیه زما لاسونه نو په خبر کې ناستو. عام فقها خبر باندې ناسته غوره نه ګڼي، احترام د مړي نه خلاف او منع راغلی ده. خو څو علما وایي منع د بول و براز دپاره ده او خبر باندې که سړي کیني یا پې ډډه ولګوي نو دا روا ده، خو ډډه روا ده کېناستل نه دي پکار. واخبرني ما ته د ترنه بیانو کې انما کره ذلک لمن احدث علیه، بار ته ناسته دپاره بنده ده. هلته قبرونه واري که نه داسې دونکاچې په شکلې نو په هغې کې مثلا که کینې نو وي روانه، هغه ناسته چې منه ده او دستماتې په غرض. وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور، نافع ابن عمر په قبر کې ناسته و اولاد ډډه روانه کې ناستل. خمس شامل ابل حدیث در شمل دا دی ورته فیصله راغلی وکنه. وقت پورا شو. باب موعظة المحدث باندې ودرېد. وصلى الله عليه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. که یو عالم محدث تا قبر خواته وعظو کی نو دا ثابت ده. خود ټول عمر کې د حضور مبارک نه په یو جنازه کې وعظ راغلی دی. هغه صورت حال دا چې قبر کې لا وخت او قبر تیارېده نو صحابه کرام ناستو نو حضور مبارک د وخت نه فایده واخیست. نور وعظ کول د آدابو د جنازې نه دي لکه دا پښتانه چې کوي ودرېږلی مسله پاتې ده. مسله د جنازې سنه ده او ته خلک په محدث سره تعبیر وکړو او دا دې ته اشاره کوي چې چاته حدیث دی معلوم صحیح او ضعیف نو دې وعظ نه کوي. وعظ د محدث کار دی چې په صحیح او په ضعیف خو پی کنه درو قصې بیانه کوي. ولله اوس امام بخاری خود حل لغات او عاشق ته کله د مفردات بیان کړي لکه کتاب التفسیر کنه دلته بعد تراجم وکړي او بل د یو لفظ د مناسبت د وجه نه بلم بیانای دا چې څومره بیان کړي دا تفسیر په شان ته دی. یخرجون من الاجداث كانهم الى نصب يفيدون. نو اجداث جديد قبر ته وایي. یخرجون من اجداث القبور او خدای پاک وی ذل قبور بعثرت. بعثرت ذکر کړه د خبر په مناسبت کې. بعثرت حوزی جعلت اسفله اعلاه، یا خټه را برسیره کې دې ته بعثره وایي. الفاظ کانهم الى نصب يفيدون. خبرونه چې را پاسې داسې به منډې وي لکه یو نښې ته چې ځان نشي. الفاظ الاسراء دا ټول د خبر په مناسبت کې ذکر کړه. چې قرآن شریف کې کوم دی لفظ د خبر راغلی دا الفاظ مرتبه دی. وقال الامش الى نسب يفيدون. نسبن دی او نسبن دی الى شيء منسوب يستبقون اليه والنسب واحد والنسب مصدر. دا تا تقید و میزان صرف کو دینی ویل نو چیز دے کے نسب جمع دا و نسب مصدر دے. او ذالک یوم الخروج سورت قاف کی چراغلن خروج دا قبورنا یادے. او کاننا ینسلون مانا یخرجون وزیبا. دا طول الفاظ دا خبر او دا جدیث پا مناسبت کی ارتا ذکر کر قرآن شریف کی چراغلن نو دے سر دا مسئلے سے تعلق نشتا. دا اکثر الفاظ امام بخاری ویلو نو طالبانو په حاشیه کې لیکلو نو با جوړ مولا کنو مولا دن نکرمتن تیرا دی واسطه ګوره پر حضور مبارک ټول په قبرونو کې یو ځل واس کړل.
علی سے بھئی کننا فی جنازت فی بقیع الغرقد من جنازہ کی پا بقیع الغرقد کے بقیع الغرقد دا مقبری دا مدینی منوری دا مقبری نم دے بقیع میدان تو غرقد یو بوٹے دے کرکنے پشان زیر زیر گلو نہ کہے زمون زمانہ کیوں دا خدیجت الکبر دا حلیمی سعدی پا خبر ولاڑ و باز دیکھو بوٹی دا کرکنے پیجے نا زمون طرف تا کرکنے دا غرقد زیر گلو نہ کئی رکر از ریدانا دا غنا بوٹے دے ناغی تا بقیع الغرقد بھائی فاتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور راہے فخادکی ناس وخادنا حولو چاپیلت ملکی ناس قبر کی کار کی دو وما هو مخترا ایو لخت ورسنا فنکسا سر مبارک اخکتک فجعل ینکتو بمخصرته دا لخت دا سوالا رمضان دا سی دا تاو ما تخریجی پر اخیری کورم دا غزیر فبنگلو دو کنشے او پا دے ہاو دو کنشے بیاوائی سر مبارکی روچت کا وما منكم من أحد أو قال ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة حضور وید ہر انسان یا ہر نفس جاندار دے دا غزیلی کلی شوی دے پا جنت کے او پا نار کے او دا لکلی شوی چی دا شقی دے او کسائن دے ازل کلی شوی دے یو سڑیوی قربان چی لکلی شوی دے نو بیزان چلا خواری کو افلا نتکلو علا کتابنا پاگا لکلو بعد بکفایتو کو کنا پاگے بے اعتمادو کو چی سب شقی خوزیبا دوزختا چی سب سعید ویزیبا جانبتا وندعو العمل عمل بفریدو فمن كان منا من اهل السعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة چی سب سعید لکلی شوی زیبا سعادتیانو زیتا ومن كان منا من اهل الشقاوة فسيصير الى عمل اهل الشقاوة دی بزی اهل شقاوت نو حضور پر پیشے چی سی برسی لکلی شوی دی نو خواری سے لگاو خسپیر بسپیر کی گیا و بختور بختوری نو حضور ورطوئی اما اهل السعادت سعادتیان چی دی فیسرون لعمل السعادت دی با اسانول شی عمل دا سعادت دا سے نوی چی عمل دا سعادت با دوی دا پارا آسانی گی ندوی با آسانول شی دا عمل دا سعادت سعادت با دوی بسی گرزی لیکن موسیٰ علیہ السلام وی حقیقنا لا اللہ قول اللہ الا الحق دا حسر دا ذات تے بصفت کے دوی با آسانول شی دا عمل دا سعادت دا پارا سعادت بے طالبی دوی بے مطلوبینی سعادت بور پسی گردی واما من کان من اہل الشقاوة آجسو سپیرلی کلیسیوی سيصير الى عمل اهل الشقاوة دی بزی عمل دا اہل الشقاوة قال اما اهل السعادة فيسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ به حضور مبارک دا آیات ہوئے فاما من اطاع واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى سوال سوشو جواب سوشو زان بپو یاره سوال داو سید الکائنات خداوی چی هر سڑی شقی و سعید لکل شوی دی نو سائل دا تپوز کی چی لکل شوی دی نو بس مغبر آرسی شقی بدا شقاوت دیتا دی سعید بدا سعادت دیتا دی دان سلا وجنو نو حضور ورطوی نا عمل کرے سعادت بسعید پس منڈے وائی شقاوت بشقی پس منڈے ہوئی یعنی سعید چی لکلی شوی سعادت بورت آسانی کئی بدا سعادت کا اور شقی چی لکلی شوی دتا بشقاوت آسانی کی کئی بدا شقاوت کا دا جواب مطلب سر
دا ګوره سوالات بدر نه کوي خلک. دا جواب خلاصه دا ده چې دوه مقتضاګانې دي. یو مقتضا د ربوبیت او د الوهیت ته، دویمه مقتضا د عبودیت. دوه جهانه دي، یو عالم بالا دی او یو عالم مشاهده. دوه ذات دی، یو حضرت الله جل جلاله دی، یو انسان دی. خدای د خپل ربوبیت په تقاضو څه کارونه کوي چې هغې ته تقدیر وایي. دا د خدای کار دی، په عالم بالا کې لیکلی دی، دا شقي دی، دا سعید دی. مونږ د دې جهان سره تعلق لرو، مونږ عبادو، مونږ به په خپله مقتضا به عمل کوو، په مقتضا د عبدیت. نو مقتضا د ربوبیت دپاره به مقتضا د عبودیت نه پرېږدو. هغه داسې عالم دی چې زمونږ د حس نه بالاتر دی، زمونږ د علم نه بالاتر دی. هغې سره زمونږ تعلق د ایمان دی. مونږ خدای په دویم جهان کې پیدا کړي وو چې دې ته عالم اسباب وایي. مونږ خو د هغې نه نه یو خبر چې ته شقي لیکلې که مونږ ته خو پیغمبران راغلی دي، مونږ ته خو کتابونه راغلی، مونږ ته اوامر او نواهی راغلی دي، مونږ عباد یو، مونږ به په خپله مقتضا عمل کوو، خدای په خپله مقتضا عمل کوي. د مقتضا د ربوبیت دپاره به مقتضا د عبدیت نه پرېږدو. دا خدای کار دی، زمونږ د اختیار